نن زمونږ لیډرشپ ګوره په سود باندې شکر وباسي چې سود میلاو شي وي شکر دی هلکه د خدای نیکبخته الله څه دی د اعلان جنګ اعلان وکړو شکر وباسي بله خبره اختر راغی او چې کوم د سرسایه موږ مخکې ورکو هغه کونډو رنډولې ورکو چې کوم بزرګان دي یا معذور دي داسې خلک پراته دي چې دا هغوی له موږ ورکو او د دې اختر کې د یتیمانانو دا کم چې کمزوري خلک دوی موږ ډېر خیال وساتو دوی د دوی یو ډبې مټۍ والو ورکو څه به وایي اخري اشاره ده او دوه درې روجې پاتې دي بیا د روجې والې چې تاسو موږ سره اکثر خبرې کوئ دغه کتونکو ته ښکلې خبرې کوئ نو څه به وایي دغه اورېدونکو ته دا وایم چې شیطانان خو الله پاک د فرشتو په ذریعه تړلي دي خو لیکن یاد ساتئ یو بدماش کولاو دی چې هغه ته نفس وایي او نفس یو داسې څیز دی چې دا د ځان د پاسه بل څه نه مني نو کوشش دا وکړئ چې د نفس د بدماشۍ نه ځان بچ کړئ او انسانیت طرف ته لاړ شئ او خپل روحانیت ستاسو دننه او زموږ دننه په سینه کې چې موجود دی نن زموږ او ستاسو د بګړاو دغه دا دی چې زمونږ روحانیت چې دی په سینه کې د هغې د ایستلو کوشش شروع دی او نن د ځمکې په مخ که تاسو مسلمان ګورئ نو ذلیل دی او مطلب دا دی کفارو راغستی دی په مخه باندې او زمونږ لیډران مسلمانان 57 ممالک د غفلت په خوب وده روزانه زمونږ خویندې میندې بچي نوجوانان سپینګیري ضعیف العمر قتلیږي او دی صرف دا وایي افسوس دی نو په افسوس باندې خو کار نه کیږي د مسلمان کار چې کم دی چې کم د په ذمه دی هغه د ولې پرېښی دی نو زما وینا دا ده چې تاسو او منګه چې په موږ د خپل ورور مسلمان کم حق دی هغه موږ نه ادا کوو نن چې کم دی موږ کوشش دا کوو چېرې زه پرې بل د پاسه مطلب دا دی وسط حاصل کما او دې زمانه مطلب زما د ګونټ اعلان دي نو دا مطلب زمون غلط سوچ دی انسانیت چې دی انسان وایسته چې د لاسونه د خولې نه د وجود نه به انسانیت ته پیدا رسی نو نن مطلب دا دی موږ ته زحمت رسی پوه شوې نو کوشش دا وکړئ چې مطلب دا دی تاسو انسانیت اجاګر کړئ او بیا د مسلمان چې کم کار دی په دې دنیا کې نو هغه اپناو کړي یا وکیل ماما چې کوم مسافر دی ګوري ستاسو ویډیو هغې ډېرې خوښوي نو هغوی ته به څه میسج ورکوي د ملک بهر چې کوم مسافر دی خپلو بچو لپاره مسافرو دپاره خو زما خصوصي دعا ده چې الله پاک دوی له روزګارونه ورکړي او دوی الله په ډکو منګلو خپل وطن ته راولي بل زما کم چې وزداره خلک دي چاله چې الله پاک وس او توفیق ورکړی دی نو اختر ته 2-3 ورځې دي نو موږ او تاسو د خپلو بچو دپاره خو ښه سوچ کوو چېرې دله ښه یونیفام والو او دله موږ ښه پیزار والو او دې خوشحاله کو نو تاسو کوشش وکئ چې الله پاک تاسو له کوم توفیق درکړی په دغه مال کې زما همیشه دپاره دا خبرې چې لاول په تاسو موږ باندې د خپل خاندان حق دی بیا په خاندان کې که پرسکنئ نو بیا مطلب دا دی ستاسو باندې د مالت حق دی که په مالت کې نه نو بیا په تاسو په موږ باندې د اخلاقي حق دی نو که چېرې موږ داسې وکړو نو دا غربت پم دې سره ختم شي د الله تعالی کرم نوازی او رحمت پم موږ ته متوجه شي ملک پم خوشحاله شي نن زمونږ لیډرشپ ګوره په سود باندې شکر وباسي چې سود میلاو شي وي شکر دی هلکه د خدای نیکبخته الله څه دی د اعلان جنګ اعلان وکړو شکر وباسي نو زه دا سوال کوم چې یو خو الله زمونږ د ملک پاکستان د دې سود د نالت نه خلاص کړي او د قرض نه خلاص کړي بل د خپلو لیډرانو ته دا کم موجودو هر سړی نن په خپل منصب باندې ارغمال دی یا د 15 منټو خواهش ارغمال کړی دی یا د نفس خواهشاتو ارغمال کړی دی نو خدای ته وګورئ زما دا خواست دی چې د دې دواړو خواهشاتو نه بار راوځئ د الله د ذات سره مخلص شئ د دې ملک سره مخلص شئ او د دې ملک د دې خلکو سره مخلص شئ نو انشاءالله ان قریبو ممکن نه ده چې خوشحالي په دې ملک راشي او الله رب العزت کرم نوازی او رحمتونه دا په موږ باندې نازل شي چې کوم دی د درجه به درجه ولطایف دي څو ولطایف دي نو یو علم ظاهر دی یو علم باطن دی څنګه چې تا سره هغه ورځ زما یو ملګری ناست و نو هغه نه ما تپوس وکړو مې سخت کال ته چېرته تللی وي وی اجله مې ماشاءالله نو نن حاجي صاحب نه تپوس وکړی تا چې احرام واچو ستا سوچ څه احرام چې تا واچو نو دا تصور وکړه چې زه په مثال د مړي شوم ما کفن واچو تا چې حاجي صاحب هلته قرباني کوله نو تصور دې څه چې ما نن خپل نفس ذبح کو
زه به د دې نفس هېڅ قسمه خواهش نه منم. حاجي صاحب چې نن راشي نو د نفس هم غلامي د شیطان هم غلامي او د مال په ډیرولو په سوچ کې نو دا غلط سوچ دی. پوه شوې زما دا ایمان دی که الله رب العزت زما نصیب کو نو چې زه کله د احرام واچوم نو زما سوچ به دی چې ما کفن واچو او کله چې الله د قربانۍ وس راکولته نو تصور به زما دی چې ما خپل نفس نن ذبح کو. زه به د ده هېڅ قسمه خواهش او د ده هېڅ قسمه حکم به نه منم. نو نن زما نوجوانانو ته دا خواست دی چې تاسو د علامه اقبال رحمت الله علیه په زبان کې درته وایم وای کوئی تو ہو کسی نے ہستی سے راز پاش کرے بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے خدا نے پھر سے پیام بھیجا اپنے بندوں کو کہ میں کن تو کنزن مخفی خزانہ ہوں کوئی تو مجھے تلاش کرے. نو انسان په دې سینه کې دننه څه شی دی زړه دی په زړه کې څوک دی الله دی الله جلوګر دی. نو په دې دنیا کې ته لیونی سپېلنی په څه پسې ګرځي. نو زما صاحب فرمایي وایي که تا د زړه په وسط کې کله نظر واچو نو دا 14 طبق ستا په دې زړه کې یو داسې مثال لري لکه په یو غریز میدان کې چې ورکوټې تمبونه لګي. صحیح وکیل ماما اخري راته دا وایي په دې سار باندې عمرې له چې لاړ شي خبره چې څنګه تا وړاندې وکړو ان شاء الله زما د ټولو مسلمانانو ورونو خویندو دپاره دا دعا ده چې الله پاک دې هر چاته دغه زیارت د مدینې منورې نصیب کړي د بیت الله شریف زیارت ته هر مسلمان ته الله نصیب کړي. او زما دا سوال دی چې زما د پاکستان په هر منصب باندې چې څوک هم ډیوټي کوي الله ته د خپل ذات سره مخلص کړي د دې ملک سره مخلص کړي او د دې خپل ورونو مسلمانانو سره مخلص کړي. او زه ستاسو د ډیلی خیبر نیوز د کیمرامین ساجدو او د جلالو او تاسو د ټول ټیم شکریا ادا کوم او دعا کوم چې الله د اسلام بول بالا کې کفر مغلوب کې پروردګارا مسلمانان د ظالمانو نه خلاص کې یا الله د رحم او د کرم اواګانې وچلې یا الله په دې ملک باندې د امن اواګانې وچلې یا الله هغه سپاهان کم چې زمونږ په سرحداتو باندې ډیوټي کوي زمونږ د مال او جان حفاظت کوي یا الله ته د هغې حفاظت وکړي یا الله د فلسطین په مسلمانانو باندې خصوصي کرم وکړي یا الله دغه مجاهدو له په دې ظالمانو باندې بری ورکړي پروردګاره زمونږ دا ضعیفه او زمونږ دا ماشومانانو او دا خویندې میندې د دغه ظلم نه ازادې کړي پروردګاره ټول 57 ممالک مسلمانان پروردګار په خپل منځ کې متفق کړي د دې سربراهان خدای په خپل منځ کې متفق کړي یا الله د دین او د اسلام سره منسلک کړي یا الله مخلص کړي د خپل ذات سره او د مسلمانانو سره. ډېر ماما خوشاله شي مهرباني جزاک الله واشه یو 50 ماره تونګو انور سید ویرا سوالال دی اس کنستراکشن کمپنی چې انور د ډېری خبر باندې تاسو وکټلې وختن په وختن بل زم تاسو دی ویډیو کتلې و چې ډېر ښه پروجیکټ په تخبه کې وکړ تاسو وختن په وختن ګوري انور سید به سبا وای روزه دا او اخیری اشاره دا د بدري روزي پاتې دي څه میسج ورکړي د ټولو مسلمانانو په نوم. مننه جلال بھائی د خیبر او تاسو ډېر شکریا ده کو بس دا خو بدري روزي پاتې دي نو دا موږ لا یو سبق شو چې دا موږ کوم 27 روزي موږ تیر کړې چې دې کې موږ وګورو چې زموږ نه په گاوند کې څوک پاتې شوی دي چې راتلونکي وخت کې زموږ نه په دغه رمضان کې دغه خلک پاتې نشي کوي یتیمانان دي غوي کلاغوي مالی حالات کمزوري دي بیروزګار دي معذور دي خو چې موږ په راتلونکي رمضان کې دغه سوچ کوو البته د موږ لاړې ورځې ملاړې دا خو محدود ورځې دي که موږ ځای وخت کې چاله کپړې مو یو نیولې ګنډي البته پیزار وغیره سو کېږي ضرورت د اوبه سکل وغیره چوخور سې کېږي که نه نو په کار موږ چې راتلونکي رمضان کې دا خیال شو ته بله خبره اختر راغې او چې کوم د سرسایه موږ مخکې ورکو هغه کونډو رنډولې ورکو چې کوم بزرګان دي یا معذور دي داسې خلک پراته دي چې دا هغوی له موږ ورکو او د دې اختر کې د یتیمانانو دا کم چې کمزوري خلک دوی موږ ډېر خیال وساتو دوی له یو ډبې ډبې مټایي والو ورکوله جلاله چې 10,000 روپۍ او ډبې ونیوې چې هغې کې ورکړې نو یقین په الله وکړه چې تا کر د اختر په میلمه راشي یا ماشوم مور ته وایي چې یاره سم راوړي دي نو دغه ټینګ به چې دا راځړوالی دوه درې دانې موده کېدي نو د هغوی په هغه دا نه محسوسي چې زموږ پلار نشته زموږ څوک شته نه موږ دا ډېر څوک سره راوړي نه بس هغه هر څه ورته پراته دي نو دغه یو میسج اخر کې انور سید به دومره کار کوي چې شپه ورځ لګې منډې ترلې او داسې سوټ بوټ ګرځي ستا یې صحت راسره دا ستاسو دواګانې خلکو دواګانې دي الحمدلله صحیح ده نور خلک څه نه بس مننه یو جهان او دغه شان الله تاسو لا وسو توفیق درکړي چې تاسو د خلکو مسلې روبه سبار د خلکو د کې او تاسو په تر سره د خلکو د مسلې الله حل کړي ان شاء الله د دې خبره یقینا چې دا کوشش تاسو ته هغه مسلې د پښتنو چې
چې کوم یې را برسېره کړي چې څومره د پښتنو مشکلات دي د پښتنو کوم ټیلنټ یې تاسو ته به دغه شیشه وختاً په وختاً ښایي تر هغې پورې خپل کوربه جلال ساتي او کیمرامین ساجد فوټوګرافر له اجازت ورکوي ښه د بریالي الله